بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ستاسو د خپلو خاورې مشتاق علم. تاسو ته نن په دې سوشل میډیا یو ځل بیا په لاین راغلمه. سلامونه قبول کړئ. جی د ډېرو ورځو راستې نه زه ګورم په دې سوشل میډیا باندې د پښتنو یو جنګ شروع شوی دی. خو دا جنګ ډېر زیات خفه کړمه چې پښتون رالګي او د پښتون په غوښ وړم دی. څوک وایي جهانګیر خان داسې، څوک وایي یوسف جان داسې، څوک وایي طاهر خان داسې، څوک وایي داسې، یو بل پسې لګیا شوي دي، خبرې مبرې کوي. بس زه به تاسو ته دومره ووایم چې وروڼو د الله خاطر وکئ، دا خبرې پرېږدوئ. د پښتون کلچر چې کوم دی صحیح تصویر شو کوئ، ټولې دنیا ته د پښتون صحیح مخ وښایئ. ځکه چې د پښتون کلچر داسې نه دی چې یو ځای کې شر فساد سازول، ځکه چې یو په یو پسې رالګي، بل په بل پسې رالګي. دا بهر ملکونو کې هندوانې ګوري، عیسایانې ګوري، هر قسمه خلک دا ګوري، غیر مذهبه غیر مسلمه خلک ګوري. نو چې زمونږ د پښتون دا خبرې او دا تصویر ګوري، هغوی وایي چې دا پښتون دا څومره ذلیله قوم دی چې دا خو په یو بل پسې نښتي دی، یو بل خوري او ماتوي، نو بل سره به داسې ګزاره او څه اتفاق راولي. نو سوال درته کوم زما ګرانو عزتمندو، خپل منځ کې یو اتفاق پیدا کړئ، اتحاد پیدا کړئ او د پښتون صحیح پیغام چې کوم دی دنیا ته شو کړئ، صحیح تصویر دنیا ته وښایئ چې پښتون داسې دی. او سپیشلی زه طاهر خان بھائی ته وایم چې ماشاءالله تاسو خو ښه کوالیفاید یې، زموږ نه سینیر یې او پوهېږئ په هره خبره باندې. زموږ څه دومره تجربه هم نشته، خو ستاسو مینهوال هم ډېر زیات دي. طاهر خان بھائی تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې د مینهوالو ته تاسو داسې مه وایئ چې دې جواب به دا درکړي، د دې به دا درکړي، د دې به دا درکړي. دا خو پښتانه دي، څه به کشران وي، څه به لږ کمیابه وي، ناپویه به وي. نو دوی ته داسې خبرې مه کوه چې کم ناپوهه او څوک په غلط رواني. په دې دغه کې الله تعالی دې هغوی ته د نیکې هدایت وکړي. چې کم انسان غلط دی، موږ ټولو مسلمانانو وروڼو له پکار دي چې هغوی لپاره دعا د الله تعالی نه وغواړو او د هغوی د صحیح ژوند جوړېدو دپاره د هغوی لپاره د الله نه سوال وکړو چې الله تعالی هغوی ته د نیکې هدایت نصیب کړي او د دې غلطو نه راواوړي. خو رونو په سوشل میډیا باندې کم از کم د پښتون تصویر داسې غلط مه شو کوئ. بس درته ریکویسټ کوم او دا څومره چې تاسو لګئ په دې یو بل پسې، نو زه خو یم چې کم از کم د دې په ځای هم الله یاد کړی وی، د الله د رسول خبرې هم کړی وی، اسلامي خبرې هم کړی وی، دین هم خور کړی وی. زه خو یم چې غیر مسلمو دا خبرې اورېدلې وی. او تاسو دا دومره جنگ چې دا په دې پښتو کې په یو بل پسې شروع دی، چې دا جنگ تاسو په دې طریقه کړی وی چې په اسلام هم کړی وی، اسلام به مضبوط کړی وی، د دین خبرې به هم کړی وی، د جهاد خبرې به هم کړی وی. نو زه خو یم چې الله تعالی به له پې اجر هم درکړی وی. او زیاتره کفار هندوان د دوی به تاسو نه الرجي پیدا شوې، تاسو نه به بالکل یېره پیدا شوې وی چې موږ په خپل منځ کې رالګو، په یو پښتون په بل پسې لګی او بل په ما پسې لګی او زه په بل پسې لګی یم. نو دا د دې نه آخر جوړېږي. بس زه تاسو ته جوړی نیسم. سوال درته کوم، مینت درته کوم، د الله خاطر وکئ، یو بل پسې خبرې پرېږدئ، یو موټی شئ، یو اتفاق شئ، د جهاد تیاری وکئ، دین کې ځان کامیاب کئ، اسلام کې ځان کامیاب کئ، د مخکې تلو کوشش وکئ. دنیا کم ځای ته ورسېده. موږ پښتنو صرف فیسبوک کې راټینګې کړي دي. ته په ما پسې په ویډیو خبرې کوو، زه به په تا پسې کوم. ته دا فیسبوک دې دپاره نه دی، انټرټینمنټ پې کوئ، یو بل پې لکه خوشحالوئ، دغه کوئ، خو صحیح خبرې کوئ، صحیح میسج. دا خو ګوره ټوله دنیا ګوري او زمونږ ټولې دنیا ته چې کوم دی تاسو دې نه څه خبرې. په بهر ملکونو کې د هندوانو سره مسلمانان اوسېږي، د کفارو سره مسلمانان اوسېږي، پښتانه اوسېږي، هغوی ته څومره پیغورونه کېږي. تاسو دې درد نه خبر یې چې پښتون په اوچت اواز باندې هغوی مخکې خبره نشي کولی. چې خبره شروع کړي وایي راشه مړه دا ستا هغه پښتون دی او راشه مړه دا ستا هغه مسلمان دی. نو هغه رونه هغه زړونو ته وګورئ چې څوک د غیر مسلمو سره خواص اوسېږي، انډیوالان یې ورسره، هغه مسافرین یې، د هغوی زړونو ته صرف وګورئ، د الله خاطر وکئ. زه درته سوال کوم، یو اتفاق شئ، یو اتحاد شئ. ټیک د څوک به ټول مسلمانان
به ټول داسې په سیده لار نه روان، څه نه څه غلطیانې به پکې وي. هغوی دپاره هغه ربالجلال شته دی، د نیکې سوال وله وکئ چې الله تعالی هغه ته د نیکې هدایت نصیب کړي. دا نه ده چې موږ په یو بل پسې ویډیوګانې، دا جنګ به تر کومې جاري وي. دا هر ځای کې د پښتون تصویر، د پښتون کلچر تباه و برباد شو. قسم په خدای زه چې د یو ورځ ویډیو ګورم والله چې زړه مې بیخي تباه و برباد شو. جړا راځي، بالکل روټۍ خوراک مې نشته دی. دومره خفګان چې د پښتون په څه کې زما پروګرامونه به د اباسین پروډکشن نه نشر کېدل. زیاتر ملګرو ما ته ویل چې مشتاق علم ستاسو پروګرامونه بند شوي دي. نو ما به ورته ویل په جواب کې چې دا څه شروع دي، دا موږ څه کول، او دا دنیا کم خوا روانه شو، دا پښتون په کومه روان شو. د دوی د انټرټینمنټ، د دوی د خوشحالولو لپاره خو موږ هم کوششونه شروع کړو، خو دا څه وشو، دا خو خپل منځ کې په جاخه واوړېدو. سوال درته کوم رونو، یو اتفاق شي، مه طاهر خان پسې خبرې کوئ، مه په جهانګیر خان پسې، نه په یوسف جان پسې، چې څوک پکې په غلطه دي هغه له د الله نه وغواړئ، الله تعالی به هغه سیده ده. خدای پاک چې څه کار کوي هغه انسان نشي کولی. انسان څه دی؟ انسان ډېر کمزوری شي دی. الله تعالی نه د هغوی د نیکې سوال به کوو چې الله تعالی ورته نیکې هدایت وکړي. د پښتون تصویر ستاسو دی په خدای تعالی قسمي چې نن نه پس په موږ دا توبه پل وباسو چې پښتون موږ کم از کم دا مسلمانان یو، د یوې کلمې خاوندان یو. پوه شولې چې د پښتون تصویر به نن نه پس موږ دا واده وکړي خپلو زړونو کې چې د پښتون تصویر به موږ دنیا ته انشاءالله نن نه پس چې کوم دی صحیح، بالکل صحیح به ورته شو کوو چې په هر ټولو دنیا کې یو مثال وګرځي پښتون، چې پښتون څوک دی. که افغان هم دی زموږ وروڼه دي، که موږ پښتانه خیبر پښتونخوا دا زموږ وروڼه دي. لنډه ته زه وایم دا چې وګورئ زموږ سره دغه خواصه پنجاب علاقه پرته ده، پاکستان حصه ده. په خدای مې د قسمې که پنجابی په پنجابي پسې خبرې کوي، او واخد دا مرض زموږ په خیبر پښتونخوا او زموږ په افغان په موږ پښتنو کې لګېدلی دی او په یو بل پسې انحت یو. پلیز سوال درته کوم، نن نه پس د دې شي نه بالکل توبهګار شئ او داسې یو د امن پیغام خور کوي چې ټوله دنیا د عبرت والي چې آیا پښتون څومره د محبت، څومره د مینې نه ډک دی. هسې مثال در کوم که یو انسان په غلطه باندې سر دی او تا غله ورشي او هغه ته وایي چې هلکه دا کار مه کوه، دا غلط ګینې داسې به دې کم، ګینې داسې به دې کم، نو آیا هغه به غلط کار په دې باندې پرېږدي؟ او که نه ته ورته داسې وې چې یو انسان په غلطه روان وي او ته ورته ووایې چې هلکه د الله لارې له راشه، یو ورځ یې بوځه، دوی بوځه، په سوال، مینه، محبت، هر څه به هغه لاس راکاږه. په خدای تعالی مې د قسم یې زه وایم چې په هندو دې لاس راکړو نو خپل مذهب پرېږدي مسلمان کېږي. پوه شولې؟ لن زناور ته ګوره، زناور این زناور انسان په خبرو راواړئ، طوطي ته ګوره، څاروي ته ګوره، دغه په خبرو او بیا خو انسان دی، او بیا خاص تر پښتون عظیم الشان مقام دی. پوه شولې؟ او بیا د مسلمان چې کوم دی، کوم الله پاک ولې کوم مقام ورکړی د کلمې خاوند دی، نو تا به ولې نه پوهېږي په سوال او په منت او په بس صرف د سوال او د الله نه ولا سوال کوي او هغه ته د خدای پاک د خپل خزانو نه د هدایت نصیب کړي د صحیح لارې چې هغه صحیح لارې ته راواوړي. رونه زه ته دا ریکویسټ کوم، زما د وړې خولې دا پیغام چې کوم دی دا ټول مسلمانان رونه، زما مشران، زما کشران، که هغه په بهر ملکونو کې دي، که په پاکستان کې دي، که هغه په هر ځای کې که لر دی او که بر دي، هغوی ته زما دا سپیشلی پیغام ورسوي چې ټول مسلمانان واوري. او ستاسو د په الله قسم نن نه پس به په پښتون تصویر به موږ د دنیا ته صحیح ښایو چې زموږ د کومو مسافرونه د کفارو او د هندوانو مخې ته هغوی ورته پیغورونه کړي چې د پښتون تصویر د ګډ وړ دی، دا وګوره، دا به ورته موږ دوباره ښایو چې د پښتون تصویر په صحیح معنو کې اوس وګوره چې د پښتون څومره اتفاق دی، د افغان څومره اتفاق دی. موږ افغان او پښتون چې کوم دی دا ټول یو، موږ یو مسلمانان لونه یو، یو کلمې خاوندان یو. مهرباني وکئ به زما د خبرې سره اتفاق وکئ، که زما نه څه ماتې ګوډې خبرې شوي د هغې د نه معذرت غواړم. الله هم که په هر ملک کې الله هم بریالي ساته، بس یو اتفاق بل منځ کې راولی چې زموږ د ملک امن راشي. السلام علیکم.